نو دلته کې الله پاک جشمو فرمایي الف لام میم، یعنی الله پاک پوهیږي په مراد د دې ټکو باندې. والله اعلم بمراده، الله د دې ټکو په مراد باندې پوهیږي. نو په حقيقي معنی دا الف لام میم رومبي کې کوم دي تر شو رومبي سپاره کې په دې باندې موږ بحث کړو. خو الف لام میم د حروف متشابهات نه دي. نو د دې معنی خالص الله ته او الله پیغمبر ته معلومه ده، بل چاته نه معلوم. بعضی مفسرین وایي چې د الله د پیغمبر په منځ کې دا راز دی. او فرضي معنی علما کوي، خو فرضي معنی د حقيقي معنی نه ده، بلکې بعض علما دا معنی کوي د الف نه مراد شکم دی معنی د الف دا الله ده، او د لام نه مراد جبريل عليه السلام دی، او د میم نه مراد محمد صلی الله علیه وسلم دی. نو وی چې دا قرآن د الله د طرف نه جبريل عليه السلام په واسطه سره په نبی علیه السلام باندې نازل شوی. نو دا چې فرضي معنی دي، نو حقيقي معنی چې دا هغه الله ته پته بل چاته نه پته. د متشابهات حکم هم دادي چې په دې باندې ایمان راوړل واجب دي. مونږ وایو چې دا د الله د طرف نه دي او ایمان پر راوړل واجب دي. کیفیت د چې کوم نه مجهول دي او معنی د دې حقيقي معنی دا خالص الله ته کوم نه معلومه ده، بل چاته معلومه ده، او انکار ته کفر دی. نو ایمان به واجب دی، انکار ته کفر دی، او د دې حقيقي معنی چې کوم ده هغه الله ته معلومه ده. نو دا د حروف مشابهات نه دي. او شاه منصور باباجي سے فرمایلی وي او جنت کې به هر یو کس جدا جدا خواهش لري، جدا جدا ارمان بکی چې خدای مالا دا ارمان پورا کا، دا ارمان پورا کا، دا ارمان پورا کا. وي زما به غټ خواهش دی چې الله ته چې الله پاک ما د حروف متشابهات معنی وک. څومره متشابهات چې قران کې راغلي دي، نو بعضی متشابهات دي چې لفظي معنی خو یي، او لفظي معنی هغه حقيقي معنی نه، انسان د کیفیت نه منو دا بسنګ. لکه الرحمن على العرش استوى، الله پاک چې کوم دی په عرش باندې دی. نو د دې معنی خو لفظي دا په دې زموږ ایمان دی، او کیفیت راته نه دی معلوم چې الله پاک څنګه په دې عرش باندې. عرش مخلوق دی، الله خالق دی، نو دا بسنګ. نو په دې کې به ذهن نه چلے، کیفیت مجهول دی، صرف الله ته معلوم دی، مونږ ته نه دی معلوم. مونږ صرف دوه ویل شو چې څنګه الله د شان سره خي، کما یلیق لشانه، څنګه د الله د شان سره خي، دوه ویل شو. نور په دې کې مونږ خپل ذهن نشو جنگول. نو الف لام میم الله پاک پوریږي په مراد د دې ټکو باندې.